السلام علیکم ملګرو. جنید خان مجی د وایس کپتان حواله سره د پاکستان کرکټ ټیم وایس کپتان حواله سره الریډي یو ویډیو سهار تاسو سره ما شریک کړی و چې د پاکستان وایس کپتان نشته دی. وایس کپتان څومره ضروری دی پاغه باندې هم پاغه ویډیو کې ما ډسکشن کړو. خو پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچ چې کوم دی ګری کرسټن لا مکمل اختیارات ورکړي دي چې وایس کپتان ته په خپل خوخه باندې واخلي. چونکه خبر دا هم راغلی چې وایس کپتان افر چې کوم دی شاهین شاه افریدي لشو چې هغه د افر ریجیکټ کړی دی ځکه چې هغه په کومه طریقه باندې کپتان جوړ کړل شو بیا په کومه طریقه باندې کپتانۍ نه ډراپ کړل شو نو په هغې باندې شاهین افریدي الریډي خفاوجي مطلب هغه ظاهره کړی بني په میډیا باندې خو ډیپ ان سایډ هغه به خامخا خفای د خبره به زړه ته اچولي نو هغه وایس کپتانۍ نه هم انکار کړی. بیا چې کوم چوایس هغه محمد رضوانو نو هډ کوچ چې کوم دی ګری کرسټن هغه دا ویلي چې مونږ لا یو داسې نوجوان کلاړي په کار دی چې موږ ځان سره وایس کپتان والو چې راتلونکي ټایم کې د پاکستان نمائندګي کوي او د پاکستان کپتانی لکه هغه سټریټیجي ګری کرسټن اپناوي چې کوم هغه په خپل ملکونو کې انګلند کې استرالیا کې مطلب هغه کپتان وي او بل کپتان باندې کار روان کړی وي نوجوان کلاړي نو دغه رنګ ګری کرسټن وایي چې رضوان نه یو داسې کلاړي مال په کار وي چې هغه وایس کپتان تیار کوم راتلونکي 2-3 کاله پس کچره بابر اعظم د کپتانۍ نه تاسو ډراپ کوي چې موږ سره وایس کپتان چې کوم وی هغه کپتانۍ د پاره ریډي ناس ویږي نو هغه اوس نوجوان کلاړي غواړي نوجوان کلاړي کم غواړي د راتلونکي ټایم کې پته لګي خدا اختیارات اوس پاکستان کرکټ بورډ کمپلیټلی د هډ کوچ ګری کرسټن لورکل چې وایس کپتان جوړول دستا خار دی. اوس راتلونکي ورلد کپ کې وایس کپتان څومره ضروری دی پاغه باندې تیر شوی پریویس ویډیو کې الریډي ما کمپلیټ ډسکشن کړو خو لګ ډیر به اوس بیا یو ځل ایکسپلین کو کې دی چې هغه ویډیو سمرګرو نه مس شي وایس کپتان انتهایی ضروری دی. تاسو لما مثال د پاکستان او انډیا میچ درکړی اوس لکه د پاکستان یو تھریلینګ میچ دی یو داسې میچ دی چې هغه 50-50 دی او د پاکستان کپتان بابر اعظم هغه انجری شي لاس خوښ شي خپې خوښ شي ورنیم تاغه د ګراوند نه بهر شي بیا په ګراوند دننه کپتانی څوک کوي چې وایس کپتن تا مخکې نه وی ټاکلې لکه ته هغه آن د سپاټ ته یو کلړی لوي چې ته کپتان شو شابه د میچ چلو نو هغه ټایم دغه مایند سیټ هغه لنګ جوړ نه وي او چې وایس کپتان پیله ناغله پته چې زه وایس کپتان یم ورغه هر څه نوٹ کوي هغه لګیا وي هغه بابر اعظم سره سلام مشوره کپتان سره سلام مشوره هغه لا پته دلته بدا سټپ خلو دلته بدا سټپ خلو کچر دا کلاړي اوټ کیږي دا کلاړي وین کو دا بکو هغه مطلب یو مایند سیټ جوړ وی هغه لړډي پته ای وایس کپتان مغه ذمہ داری چې تکړي خو چې وایس کپتان بیخي وینا بیخي نوي او میچ شروع یو په نیم میچ کې رستا کپتان انجر شو د ګراوند نه بهر شو او بیا ته په نیم میچ کې لکه هغه پښتو کې متن نه چې جنگ کې بیا آسان نه سربېږي جنگ کې بیا آسان نه سري نو دغه رنګ بیا جنگ کې ته ستا جنگ روان نو ته بیا یو کس را مخ کې چې ته کپتان او ته دا بقایا میچ چلو نو غلبه انتهایی ګران شي ابا بیا خامخا داسې غلطه فیصله کوي چې هغه غلطه فیصله په وجه باندې میچ بل ټیم له هم اوړي دی شي نو وایس کپتان جوړول اوس نه انتهایی ډیر زیات ضروری دی پاکستان له پکار دی چې رضوان له خیر د ورلد کپ پورې وایس کپتانی ورکی که شاهین نه کوي رضوان له ورکی رضوان نه علاوه بل چويس فخردمان هم تاسو سره شته فخردمان هم کپتانی کول شي کړي هم د پی اس ال کې کړي هم د لاهور کلندر کپتانی مخ کې کړي دا نو فخردمان نه علاوه نور هم تاسو سره داسې کلاډیان شته امیر شته اماد وسیم شته تاغه کپتان جوړول شي ګور بس کیږي دا اپډیټس د ویډیو حواله سره د ویډیو کتلو زیات مننه جی والسلام.